بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره انتهایی اهمه او لازمی ده چې زمونږ او ستاسو تربیت او زمونږ او ستاسو د خلکو سره معامله هغه د ظاهري او د باطني خوبیانو او د الله رب العالمین طرف نه چې کوم احکامات دي د هغې په اوصافو سره متصف وي. او د دې وجه دا ده چې هر کله یو تحریک په یو علاقه کې راوچتېږي نو د هغه تحریک ړومبني خلک او د هغه انقلاب ړومبني نوم غشتونکي د هغې په نقش قدم باندې خلک ځي او هغې ته ګوري او هغه تحریک مخکې بوزي. نو چې کله هغه تحریک نوم اخیستونکي خلک او ړومبني خلک چې په کومه علاقه کې د هغې ړومبني نوم اخیستونکي وي او هغه صحیح وي نو وروسته ورپسې تحریک هم صحیح وي. او چې کله ړومبني خلک د هغې اخلاقي یا د هغې باطني خوبیانو نه خالی وي نو دغه تحریک دا خو یا ختم شي او یا چې نور دا په مخ کې ځي نو هغه نورو خلکو کې هم اکثر داسې کېږي چې غلط اوصاف پکې مخ کې ځي. د دې وجې قائد لا او هغه کس لا چې هغه د نورو خلکو مقتدا جوړیږي نو مقتدا دپاره ضروري ده چې دی مقتدر وي او دکې د شاته خلکو چلولو هغه صلاحیت موجود وي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي تسودو تفقهو قبل ان تسودو، وی د سردارۍ نه مخکې د مشرۍ نه مخکې د کم فن چې مشري کوي نو چې د هغې فن اصول درته معلوم وي. نو ضروري خبره دا ده چې زمونږ ستاسو چې د امام مهدي د لښکر دپاره الله رب العالمین مونږ خوښوي او مثلا دا خبره په مخ کې ځي نو چې زمونږ په څوک خلک راځي زمونږ نه وروستو نو چې هغې د هغې صفات هغه زمونږ په صفاتو باندې موقوف دي. که مونږ کې چېرې صفات صحیح وي نو دغه خلک به شاته راتلونکي خلک به د هغې صفات په هم صحیح وي او که نه زمونږ صفات هغه خدای مکه خراب شي او زمونږ اخلاق او زمونږ عادات او زمونږ ناسته پاسته او د شریعت تابعداري او د باطن صفاوالی زمونږ نه نو بیا به شاته خلک هغې به هم خراب بشي او یا به یعنی په کامله طریقه د تحریک مخکې ونه رسي. د دې وجې کله چې الله رب العالمین قائدین را لېږلي دي امت ته نو اول د هغې د اخلاقو د هغې د اعمالو د هغې د ظاهري او د باطني صفاتو تربیت کړی دی. او وجه دا ده چې قائدین هغه په حقیقت کې د انسانانو روحونه او د هغې اړونه د انسانانو د روحونو ښارونه جوړوي او د انسانانو د اړونو ښارونه جوړوي. کله چې یو ښار آباد شي نو په هغې کې بیا خلک نه یریږي او کله چې یو ښار غیر آباد وي هغې کې تیاره وي نو هغه ښار ته بیا پیریان راځي. نو ضروري دا ده چې د قائد روح او د قائد زړه هغه د ایمانی قوت او د یقین د اعتقاد نه ډک وي او د ذهني او اخلاقي استعداد هغه انتهایی اوچتې سطحې تربیت حاصل کړی وي او د فکر او د عمل هغه نوې دنیا جوړول غواړي. د دې وجې د قوم روح او د یو قوم او د یو معاشري روح هغې کې چې کوم حیات وي په هغې کې کومه زندګي وي نو هغه د دغې خلکو باندې موقوف وي په دغه قائدینو باندې. همدا وجه ده چې کومو خلکو ته کومو قومونو ته قائدین صحیح مهیا نشي، صحیح قائدین ورته میلو نشي
نو دغه قوم صحیح تربیت نشي حاصلولی او نه چې کم دینو د نیابت هغه فرایض سرته رسولی شي. او د دې مثال داسې دی لکه د ګاډي د چلولو دپاره کو چېرې انجن مضبوط وي او د هغه انجن چې کوم کوالټي ده هغه هم ښه وي او په هغې کې هر څه پوره وي، نو دغه رنګې او د دې ډرایور صحیح نه وي. نو دې مثال داسې دی چې لکه یو قوم خو صحیح دی خو د هغې قوم جذبات هم صحیح دي خو قوم قاید صحیح نه دی، نو دا قوم منزل مقصود ته نه رسي. لکه څنګه چې ډرایور کمزوری دی، ډرایور صحیح نه دی، نو هغه ګاډی منزل مقصود ته نه رسي او نه چې کم دی نو په لین باندې تللی شي. دا دواړه خبرې ضروري دي. او قرآن کریم کې الله رب العالمین د انبیاو د زندګۍ نقشه او د هغې د زندګۍ د بنیادي دوه صفات یعنی ظاهر او باطن، روح او د روح سره سره جسد، د دې دواړو خبرې الله رب العالمین کړي دي. او د اوچتې سطحې هغه اخلاق او د اوچتې سطحې هغه یقین او د پورته سطحې هغه اعتقاد په هغې باندې قرآن مجید خبرې کوي او د خلکو دپاره قایدین تیاري. نو چې زمونږ اخلاق، زمونږ اعمال، زمونږ اعتقادات او زمونږ یقین هغه د اوچتې سطحې وي، نو الله رب العالمین به وروستو خلک هغه به د اوچتې سطحې خلک تیاري او زمونږ خپل اصلاح هم کېږي. او همدا د علم مقصود دی او همدا د امام مهدي علیه رضوان د لښکر هغه اوصاف دي. لکه حدیث کې راځي چې د دې به افراد خو به ډېر وي علی قلب رجل واحد، خو لونه به یو وي، یعنی لونه به ډېر وي خو په یو فکر باندې وي. څنګه چې د یو انسان فکر وي داسې ټولو خلکو د دې ټولو افرادو فکر به یو وي. نو چې زمونږ فکر یو وي او زمونږ روح یو شانتې د ټولو ملګرو روح صفا وي او په اعمالو صفا کېږي او په بار بار داسې تذکرو باندې صفا کېږي، نو چې دا تذکرې په خپل هم کوو او اورو او یو بل ته د دې تذکیر کوو. الله دې عمل توفیق راکړي.